نو یو امام سے په منځ کې خطا شو، ته هیر شو چې درې مې وکړل که څلور مې وکړل. دا هم یوه مسله واورئ. اکثر زمونږ خلک په منځ کې خطا شي په رکعتونو کې، نو که چېرته د ستا په ژوند کې پیل ازل دا معامله وي، خو بیا ته سلام وګرځه او مونځ دوباره له سره شروع کا. او که چېرته ته بار بار په رکعتونو کې خطا کېږي چې درې مې وکړه که څلور مې وکړه دوه مې وکړو څو مې وکړو، نو بیا علما فرمایي، توجه سره مسئله واورئ، علما فرمایي چې بیا به ته په خپل ذهن کې کم نه کم رکعتونه وشمارې. پوه شوې؟ مثال کے طور پر څلور رکعته مونځ کې ته وایې چې نه پوهېږې چې دوه مې وکړه که درې مې وکړه، او بار بار تا سره دا معامله کېږي، نو بیا به ته له واړو نه کم رکعتونه، یعنی دوه رکعته، په دوو رکعتو خو ته مطمئن یې، خو په درېم رکعت باندې مطمئن نه یې، نو دوه رکعته به ونیسې او درېم رکعت به ورپسې وکړې. بیا به درېم رکعت باندې هم قاعده وکړې، کې باندې ناستی به وکړې، اتحیات به وکړې، په څلورم به هم ورپسې کښېنې. دې له جهته چې تا بیا مونځ کامل وګرځېږي او په اخر کې به بیا سجده سهوه ورپسې وکړې، بیا به د مونځ کمپلیټ شي. نو یو امام صاحب په مونځ کې داسې خطا شو، نو چې سلام یې وګرځولو هلته خو چا غږ ونه کړو، نو چا ورته وی مولوي صاحب درې دې وکړو، چا ورته وی څلور دې وکړو، مولوي صاحب هم خاموش و. په دې کې یو دکاندار ناست، خفه کېږئ ما، هسې توجه دپاره دا خبر د کوم مثال ته بیانوم. هغه ورته وی مولوي صاحب ما ته ښه یقین دی چې تا درې رکعته کړي دي. وایي ته څنګه وایې؟ وایي زه داسې وایم چې زه تا پسې ودرېږم، نو زه د کل د دکان والا ورځې کاته راوالم او هغه زه حساب کوم چې کله تا پسې سلام ګرځو نو ما حساب مکمل وي. نن زما حساب نیمګړی پاته شوی دی، نو معلومه شوه چې یو رکعت ته کم کړی دی. به هر حال ما عزتمندو زمونږ مونځ دا کیفیت دی، نو چې مونځ کې تا دا کیفیت وي نو څنګه به تا ته هغه پښتو کې ورته خاورې بیا ته په خوند باندې پوه شې، نو ته به مونځ په خوند باندې څنګه پوهېږې؟ نو امام غزالی صاحب فرمایي دریم شرط د عبادت لذت دا دی، عبادت لذت باندې به ته هله پوهېږې چې کله ته عبادت کولو نه بعد رب کریم نه دا یقین او د توقع لرې چې زما عبادت پر رب کریم قبول کړی. ولی چې قرآن کې الله فرمایي انما یتقبل الله من المتقین، بېشک الله عبادت د چا قبلوي؟ د پرهیزګارانو قبلوي. پرهیزګاره څه ته وایي؟ پرهیز دا د فارسی ټکی دی، او په پښتو کې چې یو ځای کې څښا اوبه روانې وي او دی د خپلې جامې راپورته کړي او ځان هم ته وساتي، خپلې جامې هم ته وساتي او ته تیر شي، نو دې ته پرهیزګاري ویلی کېږي، دې ته تقوا ویلی کېږي چې داسې نه دا اوبه بس خاوي، زما جامې زما بدن بس خاکي او ځان ته وساتي. یو تفسیر کې راځي امام غزالی صاحب د خپل استاد په حوالې سره نقل کوي، فرمایي چې خپل زړه هر قسم ګناه نه صفا کولو ته څه وایي؟ دا پرهیزګاري وایي. یاد وساتئ پرهیزګاري بیا انسان ته څنګه ملاویږي؟ کنز المال شریف حدیث تے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی باب العبادت الصوم، فرمائی دے عبادت دروازہ چھ دے آغا روجہ دے روجہ. عموماً الحمدللہ روجہ چھ سڑائی ونی سی نو گناہ نہ سڑائی پرہیز کے سڑائی زان ساتی دا سے نیارہ چھ روجہ میں خراب نشی. خو یادو ساتے روجہ حدیث شریف کے راضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرمائی حدیث قدسی دے کہ زما بندہ صرف خلو بند کی اول جما نزان وساتی، فرمائی ورسره غیبت کئی ورسره په خلی باندې فحش وای، ما ته د داسې بنده روجې ضرورت نشته دی. زمونږ ډېر خلک چې بازار ته وځي 15 منټو کې به دومره کنځلې واورې چې حد پې تمام شي. وای یاره جی خو فلاني داسې وکړه ځکه مې له خولې نه کنځلې ورته ووتلې، او ته نه ګورې چې ما روژه د خدای بندګانو روژه خو چاته دا نه وایي که نه چې ته به اوس خلکو ته کنځلې کې ته به خپله خوله سپکوې. او ګورې کنځل چې دی که نه دا یو داسې اخبث عادت دی
اخبس خبیث نه اخبس عادت ته چې روایتو کې راځي چې څوک هم چاله کنزلو کی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای دا په حقیقت کې خپل ځان لکوي او فرمای چې څوک چاته ایوه کنزلو کې دی په بدل کې به 15 سلويخ قبول شوي منځونه دنه اخیستلای کېږي دی بل ته به ورکړلی کېږي 15 سلويخ اول خو زمونږ منځونه مات ګډ دي او چې بیا دا قبول شي نو قبول به څومره وي پکې هغه به لږ وي پکې او چې دا کې مونږ په کنزلو کې خلکو له ورکو نو کوشش کوئ کنزلې هم مه کوئ